أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا أو كچرتوي منغا نزلنا إليهم الملائكة چرالی گلوی منغا دیوتا ملائک وکلمهم الموتا او خبری کڑوی دیو سر مڑو وحشرنا عليهم او راجم کړي وې منګه په دیو باندې کل شین هر یو شی قبلا مخامخا ما كانوا ليؤمنوا نو دیو چې ایمان راوړې الا ان يشاء الله مگر هغه چې خوښ شي د الله تعالی ولكن اکثرهم يجهلون لیکن زیات دیونه نا خبر دي نفویږي جاهلان دي وكذلك او دغشان لکه څنګه چې داستا دشمنان دي نو وکذالک دغشان جعلنا لكل نبي ګرځولیو منګه د هر یو پیغمبر د پاره عدوم دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نا والجن او د پیریانو نا یوحي بعضهم وسوسه چې زین دیونا الی بعض زین نورتا زخرف القول د خیسته شو خبرو غرورن د دوکي زخرف القول خیسته شوی خبري خیسته شوی د خیسته شو خبرو وسوسي او بلتا چي غرورن د دوکي خبري ولو شاء ربك او كخوخ وستا درب ما فعلوا دیو بنوي کړه دی کار لرا کستا درب خوخوي په زور باندې د خلکو مؤمنان کول جبرن په زور باندې مؤمنان کول د الله رب العالمین خوخوي نو ما فعلوه دیو بنوي کړه دی کار لرا فذرهم نفرید و دیو لرا وما يفترون او هغه چې دیو دروغ جوړي ولتصغى الیه او دې لپاره چې ما الشی دی الیه دی خیسته شو خبرو ته دی دروغ ته افئدة الذين ازلون دا کسانو لا يؤمنون بالآخرة چی ایمان نراوڑی پا آخرت باندی وليرضوه او د دې لپاره چې دیو خوشاله شي په دی وليقترفو او دې لپاره چې دیو د ځان جوړ کی ما هم مختلفون هغه چې دیو د ځان درو جوړون کی دي افغیر الله ایا بغیر د الله تعالی نه ابتغي زولټوما حکما بل فیصله کوونکې وهو الذي د الله تعالی اغذات دی انزل الیکم الكتاب چرالی گلی دی تاسو د کتاب مفصلا واضحا په اصول د ایمان کې مفصلا واضحا دی په اصول د ایمان کې والذین اغکسان آتیناهم الكتاب چې ورکړی دی مونږه غیته کتاب یعلمون فویږي هغوی انه منزل چې یقینا دا قرآن را لیږلی شوی دی من ربک د طرفه د ربستانه بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق فلا تکونن من الممترین نو ته مه کېږه د شک کوونکو نه وتمت کلمت ربک فرشو حکم د رب ستا صدقا وعدلا فرشتیا او په انصاف سره لا مبدله نشتره څوک بدلون کې د کلماتي حکمونو د الله لرا وهو السميع العليم او د الله تعالی اوریدون کې دی او فوی دی پارس باندې وان تطيع او کچرت تا تابعداري وکړه وان تطيع کچرت تا تابعداري وکړه اکثر من فی الارض د زیات او هغه چا چې پزمکه دی یضلوک عن سبیل الله نو وابړی دی تعالی را د لارې د الله نه یتبعون الا الظن دیو تابعداري نه کوي مگر د ګمان وان هم الا يخرسون او ندی دیو مگر اٹکل وین کی دی اٹکل خبرې کوي توک باندې خبرې کوون کی دی په توک لګیا دی ان ربک یقینا استرب هو اعلم ډیر خپوی دی من یضل پاغه چا باندې چې گمراه کیږي عن سبیلی د لارې د الله نه وهو اعلم بالمهتدين او د الله تعالی ډیر خپوی دی په سملار مندونکو باندې فکلوا نخری مما ذکر اسم الله علیه دا غینا چې یاد کړل شینون د الله تعالی فاغي باندې ان کنتم بآیاته مؤمنین کچرته تاسو پایتونو د الله تعالی باندې ایمان راوړونکي
وما لكم او سشودی تاسو لرا اللہ تاکلو چی تاسو نخوری مما ذکر اسم اللہ علی داغنا چی یاد کلیشی نم دا اللہ تعالی فاغی باندی وقد فصل لکم او یقینا دی اللہ تعالی واضح بیان کری دی تاسو تا ما حرم علیکم آغا چی حرام کری دی اللہ تعالی پتاسو باندی الا مزتوررتم الی مگر آغا چی تاسو محتاج اکرلی شی داغی خوراک تا نو آغا درتا معاف کرلی وَإِنَّ كَثِيرًا او یقینا دیر خلق لیضلونا بأهوائهم خامخا گمراه کیگی په سبب د خپل خواهشاتو بغیر علم بغیر د پوهینا ان ربک یقینا استرب هو اعلم بالمعتدین اگر ډیر خپوی دی په زیاتی کوونکو باندې چې کم زیاتی کوونکي دي وذرو او پریدوی ظاهر الاسم اخکار گنا و باطنه او پټ گنا ان الذين يقينا اكسان يكسبون الاسم چغي گنا لرا سيجزون نظر دي چې دی لبا سزا ورکړل شي بما كانوا يقترفون په سبب د دې چې دی کوم دروغ جوړي ولا تاكلوا او مخري تاسو مما لم يذكر اسم الله عليه داغنا چې نیت شوی نوم د الله تعالی په باندې وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ او یقینا دغه شی خامخا پلید دی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ او یقینا شیطانان لیوحون الى اولیائهم خامخا وسوسیه چې خپل دوستانو ته لیجادلوکم دیر پارا چې جګړې وکړي تاسو سره وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ او کچرته تاسو تابعداري وکړه د دیو تاسو خبره ومنله د دیو انکم لمشرکون یقینا تاسو خامخا بمشرکان شئی او من کان میتن ایا هغه څوک چې وي مړ فاحییناه نو را ژوندې کو منګه غلرا په علم د قرآن سره وجعلنا له نورا او منګه وګرځو د لپاره رڼا یمشي به چې رواني دی پاغې سره فی ظفین ناس په خلکو کې نو کمن ایده پشان دا اغا چا کی دیشی مثلو مثال دا اغا فی الظلماتی چی پتیرو کی لیس بخارج منانی دیوتن کے دا غیت دی تیرونا کذالک زوین للکافرین دا شان خیستکل شوی دی کافرانو تا ما کانو یعملون اغا چی دیو کم عمل کی وکذالک جعلنا فی کل قریت او دغه شان ګرځول دي مونږه په یو کلی کې اکابر مشران دغه کلی مجرمان دغه کلی لیمکروا فی هذه لپاره چې دیو مکر او فریب وکي پدې کې وما یمکرون او دیو مکرونه او فریبونه نه کوي الا بانفسهم مگر د خپل ځانونو سره ځکه نقصان او تاوان دیو ته وما یشعرون او دیو نفویږي وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ کله چې راشي دیو ته یو معجزه یو آیت یو معجزه ورته راشي قالوا نو وای دیو لن نؤمن هیڅ موږ ایمان نه راوړو حتی نؤتا تر دې چې راکلی شي موږ ته مثل ما اوتی رسول الله په شان د هغې معجزو چې ورکړی شوي دي رسولانو د الله تعالی ته الله اعلم الله تعالی ډېر ښه پوهه دی حيث يجعل رسالته کمزه چې ګرځي خپل پیغمبرای لرا سيصيب الذين زرد چې وبرسیږي کسانو ته اجرمو چې مجرمان دي صغار ذلت عند الله پنځ د الله تعالی وعذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون په دې سبب چې دیو مکرونه کول چلونه کول فمن يريد الله پس هغه څوک چې اراده وکړي الله تعالی اي يهديه اراده وکړي الله تعالی په هغه باندې ان يهديه چې هدایت وکړي دته توفیق ورکړي دته نو یشرح صدره للاسلام پرانیزي الله تعالی کولاو کې الله تعالی سینه د اسلام ته ومن يريد او څوک چې اراده وکړي الله تعالی ان يضلوا داغه د گمراه کولو د چا د گمراه کولو اراده چې الله وکړي یجعل صدره نو وګرځي سینه داغه ضيقا تنگا حرجن سخت تنگا کانما يصعد في السماء گویا چې دی ورخیږي اسمان ته برته اسمان ته ورخیږي كذلك يجعل الله الرجس دغه شان ګرځي الله تعالی پلیتی او عذاب ګندګي
علی الذین لا یؤمنون پا کسانو باندی چی ایمان نراوڑی وهذا صراط ربک مستقیما او دا قرآن لار درفستا دا مستقیما نیغا برابر او سیدا قد فصلنا الآیات یقینا واضح بیان کرلی من آیاتنا لقوم یذکرون دا قوم دا پارا چی نصیحت اخلی لهم دار السلامی دیو دا پارا کور دا سلامت یاد عند ربیم پنیز دا رب دا دیو باندی وهو ولیهم او دا اللہ تعالی دوست دا دیو دے بما كانوا يعملون بسبب داغی چی دیو کم عملون کول ویوم یحشرهم اور آیادک اغورس چی راجم بکو دیو لرا جمیعا طول پا غنڈا یا معشر الجن او اللہ بورتوائی اے ڈلید پیریانو قد استکثرتم من الانسی یقینا تاسو زیاد کریو د انسانانو نا گمراہان یقینا تاسو زیاد کریو د انسانانو نا گمراہان وقال اولیاؤهم او ابوی دوستان د دیو من الانسی د انسانانو نا ربنا استمتع اے زمنگ ربا استمتع فائدہ غستی و منگا پیدا غستی و بعضنا زینو زمنگا ببعضن پا زینو نور سرا و بلغنا اجلنا اللذی او رسیدلیو منگا نیٹی اغیتا اجلت لنا چتا مقرر کرل زمنگ پارا قال نوبوی اللہ تعالی النار مثواکم اور زیدو سیدو ستاسو دے خالدین فی ہمیشہ بے پدی کی الا ما شاء اللہ مگر اغا چی خوخشد اللہ تعالی ان ربک حکیم علیم یقینا ستا رب حکمت والا فیدے وکذالک او دغشان نولی مسلط کو منگا بعض الظالمین بعض ظالمان بعضن پا بعض باندی بما کانو یکسبون پساب دری چی دیو کول یا معشر الجن ایڈلی د پیریانو والانسی د انسانانو علم یاتکم رسول منکم اینو راغلی تاسو تا پیغمبران ستاسو لجنسنا یقصون علیکم چی بیانولی پتاسو باندی آیاتی زما آیاتنا وینذرونکم او یرولی تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات دورز استاسونا چی دادا قالوا نوای بدیو شهیدنا گواہی کو منگا علی انفسنا فخبلو زانونو باندی وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کی چولیو دیو لرجون دنیاوی وشهدو علی انفسهم او دیو بگواہیو کی فخبلو زانونو باندی انہم کانو کافرین چی یقیننو دیو کافران ذالکا داردی وجنا علم یکر ربکا چن دے ربستا مہلک القرآن حلکون کے کلو لرا بظلمین پا ظلم سرا و اہلوها غافلون او چه خلق داغی ددی کلو نا خبری او خلق ددی کلو اہل ددی کلو نا خبری نا اللہ رب العالمین اللہ خبر ورکی ولکل درجات او دهر یو قوم د پار درجی دی مما عملو داغینا چه دیو کلی دی وما ربک بغافل عما یعملون او ندی ربستانا خبر داغینا چی دیو کم عملونا کئی وربک الغنیو او ربستا بے پروا دے بے حاجت دے ذر رحمہ خواند مہربانی دے این یشاک دا اللہ خوخشی یذہبکم نو ختم بکی تاسو دا مخدز مکنا ویستخلب من بعدکم او ارستو برا ولی استاسو نورستو یا پاتی بکی استاسو نورستو ما یشاو اغچ خوخشی دا اللہ تعالی کما انشاءکم لکا سنگے چی تاسو پیدا کری من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا بل قومنا انما توعدون لآت یقینا اغا چی تاسو سر وعدہ کولی شیخا مخارات لن کے دے قیامت وما انتم بمعجزین او نئی تاسو خلاصی دن کی دا اللہ تعالینا یا نئی تاسو کمزوری کون کی اللہ تعالی لرا قولوا اے پیغمبر یا قوم اعملو اے زما قوم عمل کوئی علی مکانتکم پخبر طریقہ انی عامل یقینا زم عمل کون کے ماد بیان فسوف تعلمون زردے چتا سب پویشی من تکون له عاقبت الدار پہالت داغ چا باندی چی داغ دا پر انجام دا کور دا آخرت انہو لا یفلح الظالمون یقینا شان دا دین کامیابی کی ظالمان وجعلوا للہ او دیو گرزولی دی اللہ تعالی
مما د اغنا ذرا چې پیدا کړی دی الله تعالی من الحرث د فصلنا والانعام د سارون نصيبا حصا فقالوا نويدو هذا لله دا د الله تعالی د پاره دی بزعمیم په ګمان د دیو باندې وهذا لشركائنا او دا زمون د شریکانو د پاره دی نو فما كان لشركائهم اغه حصا چې وی د پاره د شریکانو د دیو فلا يصل الى الله اغه نرسیږي نه یو ځکیږي حصے د الله تعالی سره وما كان لله او اغه حصا چې وی د الله تعالی د پاره فهو يصل الى شركائهم اغه رسیږي حصے د شرکاو د دیو ته سا ما يحكمون ډیر بد دی چې دیو کوم فیصله کوي وكذلك ودا شان زين لكثير من المشركين خیسته کړي د ډیرو مشرکانو ته قتل اولادیم وجلد اولاد چا ورته خیسته کړي شرکاؤهم شریکانو د دیو ليردوهم د لپاره چې هلاک دیو لرا انجام د شي انجام چې هلاک دیو لرا وليلبسوا عليهم دينهم او د لپاره چې ګډوډ کې په دیو باندې دین د دیو ولو شاء الله کذ الله تعالی خو خوي ما فعلوا دیو بنوي کړي دي کار لرا فذرهم وما يفترون نو پریدو دیو لرا او هغه چې دیو کم دروغ جوړي وقالوا دیو ای هذه انعام دا څاروي دي وحرس او فصل حجر بندي پمنګ باندې حجر بندي پمنګ باندې لا يطعمها نبخري لرا الا من نشاء مگر اسو چې زمنګ خوښي بزعمهم دیو دا کارونه کول په خپل خیال باندې یعنی دیو دا کارونه کوي په خپل خیال بزعمهم په ګمان د دیو کې وانعام او نور څاروي دي حرمت ظهورها چې بنکلی شوي دي سورلی د هغې ظهور وا شاګانې مقصد دا دی په هغې باندې سورلي هغه به موږ بنده شوې ده د ځانه جوړول وانعام او نور څاروي دي لا یذکرون اسم الله علیها چې نه یاد شوی نوم د الله تعالی په هغې باندې ابتراء علیه د وجې د دروغ جوړولو نه په الله تعالی باندې سیجزیهم بما کانوا یفترون زر دی چې سزا به ورکړي دیو لره په سبب د هغې چې دیو کوم دروغ جوړول وقالوا او وایي دیو ما فی بطون هذه الانعام هغه چې په خېټو د دې څاروو کې دي خالصة لذکورنا دا خالص دی زمونږ نارینهو لره ومحرم علی ازواجنا او دا حرام کړی شوي دي او بند دي زمونږ په بیبیانو باندې ښځې به یې نه خوري وان یکن میتة او که چېرته وه به دا مرداره به وه نو فهم فی شرکاو به دیو په دې کې شرکا حصهداران چې ټول راځي خورئ سیجزیهم وصفهم زر دی چې سزا به ورکړي الله تعالی دیو ته د غلط بیان د دیو وصفهم د غلط بیان د دیو انه حکیم علیم یقینا د الله تعالی حکمت والا او فوی ذات دی قد خسر الذين یقینا تاوانیان دی هغه کسان قتلوا اولادهم چې وجلی دی خپل اولاد لرا سفهن د وجې د بیوقفتیانا بغیر علم بغیر د علمنا وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی هغه چې رزق ورکړی دیو ته الله تعالی ابتراء علی الله د وجې د دروغ تړلو په الله تعالی باندې قد ضلوا یقینا دیو ګمراه شوي دي وما كانوا مهتدین او نه دي دیو سملار موندونکي وهو الذي د الله تعالی هغه ذات دی انشا چې پیدا کړي دي جناتین باغونه معروشاتین سپر والا وغیر معروشاتین او غیر سپرونو والا معروشاتین یعنی هغه بوټي سپر والا چې هغه غوړولی کیږي داسې په چت باندې په ځمکه باندې هغه غوړیږي او تنی نه او وغیر معروشاتین او بغیر د سپرونو والا یعنی هغه چې د هغې دپاره تنی په بل شي باندې غوړیږي نه خپله جوسه لري والنخل او کجوري والزرع او فصل مختلفا اکلو چې مختلف دي د هغې خوراکونه والزیتون او خونه والرمان او انار متشابها چې دا یو شان دي په رنګ کې وغیر متشابه او جدا جدا دي په خوند کې کلو خورئ من ثمره د میوو د هغې نه اذا اثمره کله چې میوې ونسي وآتو حقه
او ورکی حق د الله تعالی یوم حصادی په ورځ د لو کولو د هغې باندې په ورځ د شو کولو د دې میوو باندې ولا تسرفوا او زیاتی مکوئ شرک مکوئ انه لا يحب المسرفین یقینا الله تعالی مینه نه کوي محبت نه کوي د زیاتی کوونکو سره د مشرکانو سره ومن الانعام او ځینې د څاروونه حمولة بار والدي چې هغه بار وړي وفرشا او ځینې سورلی والدي یا وفرشا ځینې حلالي والدي یا حمولة اوچت قد والدي وفرشا او چت قد والدي کلو خورئ مما رزقکم الله دا غینا چې رزق در کړی تاسو ته الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان د رسمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو د پاره دشمن دی ښکارا ثمانیه ازواج پیدا کړي دی الله تعالی اته قسمه جوړي پیدا کړي دی الله تعالی اته قسمه جوړي من الزوان اثنين د ګډو نه دوه دي ګډ او ګډا ومن المعز اثنين او د بیزو نه دوه دي یعنی سیرلی او بیزا قلوا پیغمبر الذکرین آیا مذکر د دې حرام کړي دی الله تعالی امیل انثیین یا د دې دا مؤنث د دې دا مادي کوم الله حرام کړي اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا چې مشتمل دی پاغي باندې رحمونه د مادو یا چې مشتمل دی پاغي باندې رحمونه د مادو نبئونی خبر را کئی ما تا بعلم پا دلیل سرا پا پوی سرا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی گورا مطلب دا شو چه وجه دا حرمت را تاوائی دا ولی حرام دی دا تاسو چه دا زانت سا حرام کلی دی دا ولی آیا در دیو جنا چه دا مذکر دی نو دا دیو جنا حرام دی یا دیو جنا چه دا مؤنث دی دا دیو جنا وجه دا حرمت اغا مذکر والدی که وجه د حرمت مؤنث والدی او که وجه د حرمت اغا مشتمل والی د دو رحمونو دی د مذکر او د مؤنث داغي پر رحم کې پاتې کېدل او بچیدانه کې پاتې کېدل دا سبب د حرمت دی نو کم یو د سی پیش کې راته نبئونی خبر را کایما تابع علم په دلیل سره په پوی سره ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی ومن الابل اثنین او دوخانون دودی دوخانون دودی یعنی اوخا ومن البقر اثنین او دغواگانون دودی یو غوا یو بل غوا قلوا پیغمبر ذکرین ای مذکر ددی حرام کړي دی الله تعالی امیل انثین ید دیدا مؤنث ددیدا مادی ام اشتملت علیه یا چې مشتملی پاغي باندې ارحام الانثیین رحمونه د مادو ام کنتم شهدا یا وی تاسو حاضر وی موجود وی ګوره یا خو وجه د حرمت مذکر والدی یا وجه د حرمت مؤنث والدی یا وجه د حرمت دار چې په بجیدانه کې پاتې کېدل دي نو دې کې یوم نشته نو بیا آیا تاسو دغه ټیم کې موجود وی چې الله تعالی تاسو ته ویل چې دا حرام دی دا حرام دی چې ځان دا حرام جوړوي الله رب العالمین وی ام کنتم شهدا یا وی تاسو موجود حاضر اذ وصاکم الله بهذا کله چې بیان کړو الله تعالی تاسو ته په دې باندې فمن ازلمون سوق ډېر غټ ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا چانا چې تړي په الله تعالی باندې دروغ یعنی په دروغ جوړونکو کې غټ ظالم دا چانا بل څوک نشته ټولو نه غټ ظالم په جوړولو کې په دروغ جوړولو کې د ټول نه غټ ظالم هغه چې په الله باندې دروغ جوړي لیضل الناس دې لپاره چې ګمراه کې خلق بغیر علم بغیر د فوید دلیل نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته قل و پیغمبر لا اجد ظنم مما فيما اوحي الي پاسکی چې وحی شوی د ماته محرما حرام على طاعم په خورون کې باندې يطعمه چې خوري غیلرا الا ان يكون ميتة مگر دا چې وی مردار او دم مسفوحا یا وینا په شړ باندې بيدون کې او لحم خنزير یا غوخه د خنزير
فإنه رجس یقینا دا گندے او پسقن او دا شی پلید دے پسقن دنا فرمانی کار دے اوحل لغیر اللہ بی چاواز شوی دا غیر اللہ پاغی باندی دا اللہ دنم دا بغیر دا بلچا آواز پیوشی فمن استر نسوک چی محتاج شو غیر باغین چی نوینا فرمانی کون کے ولا عادن او نی زیاتے کون کے فإن ربک غفور الرحیم نو یقینا ستا رب بخون کے مہربان دے وعلى الذين پاکسانو باندی هادو چی یهودیان دی حرمنا حرام کړیو منګه کل ذی ظفرن هر نکواله شی په دیو باندې حرامو ومن البقر او د غواګانو نا والغنم او د ګړو بيزونا حرمنا حرام کړیو منګه علی په دیو باندې شحومهما واز دې دوانو الا ما حملت ظهورهما مگر هغه واز دا چې اوچته کړي وا بار کړي وا داغي شاګانو په شا باندې کوم واز غوانو حرام نه وا او الحوایا یا غچن ختی د کل موسرا او مختلط بعظم یا غچیو زې شوی دا ډکو سرا ذالک جزیناهم دا سزا ورکړه مونږ دیوتا به بغیم په سبب د ظلم دریو باندې و انا لصادقون او یقینا من رشتنیو فإن كذبوك نو کدیو نسبت د دروغ کوي تا فقل نو پیغمبره ربکم ذو رحمت واسعه رب ستاسو خاوند مهرباني فراخ دی ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نو واپس کیږي عذاب د الله تعالی عجنگ د الله تعالی د قوم مجرمانو سيقول الذين زرد چوبو یا کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله کد الله تعالی خو خوي ما اشرکنا نو من بشرک نوے کڑے ولا آباؤنا و نظمن مشرانو ولا حرمنا من شین او نبا حرام کڑے منگا دست شید زاننا اللہ وی کذالک دغشان کذب اللذین درو جنتیا کڑے واغا کسانو من قبلیم چی مخکر دیونو حتی ذاقو باسنا تردی چغی وسکو زمنگ عذاب حتی ذاقو باسنا تردی چغی وسکو زمنگ عذاب قل و پیغمبر هل عندكم اشتری تاسو من علم سعلم دلیل فتخرجوه لنا چې تاسو راو باسئ مونږ ته تاسو دلیل ستاسو چې مونږ ته راو باسئ ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوئ الا الظن مگر د ګمان و ان انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر اٹکل وین کیئ پتوک کار کون کیئ قلوا پیغمبر فللہ الحجت البالغا اللہ تعالی د پارا دلیل دے پورا اللہ تعالی د پارا دلیل دے پورا فلو شاء اللہ کد اللہ تعالی خوخوے فلو شاء اللہ کد اللہ تعالی خوخوے فزور باندی مومنان کول نو لہداکم اجمعین ہدایت بے کڑوے تاسو غنڈتا قلوا پیغمبر حلم شہداکم اللذین راولی مولیان ستاسو آغا کسان یشهدونا چه گواهی کئی ان اللہ حرم آزا چه یقینا اللہ تعالی حرام کردی دی لرام فین شهدو کدیو گواهیو کلا فلا تشهد معهم نتا گواهی مکود دیو سرا ولا تتبع احواء اللذین او تابداری مکود آغا کسانو کذبو بیایتنا چه دروجنتیا کئی زمان پایتون باندی والذین اعکسان لا یؤمنون بالآخرة چی ایمان نلری پا آخرت باندی وهم بربهم یعدلون او دیو دخپل رب سرا نور حصداران جوڑی قلوا پیغمبر تعالو را شیئتلو چی زعلو لما ما حرم ربکم آغا سو چی حرام کردی دیستاسو رب علیکم پتاسو باندی آیداد باندی حرام کردی چی اللہ تشرکو بی شیئا شرک بنا کوي د الله تعالی سره د هیڅ شي وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره ښېګړه کوي دلته بعض علما وایي چې دا حرما په معنا د وجب سره قلوا پیغمبر تعالو راشي اتلو چې زول علما ما حرم ربکم آغا چی حرام کردی دی ستاسو رب علیکم پا تاسو باندی حرام کردی
علماء وایي دلته دا حرم دا په معنا د وجب سره ده. نو معنا به دا شي چې قل وایه پیغمبره تعالوا راشئ اتلو چې زه ولولمه ما حرم ربکم هغه چې لازم کړي دي ستاسو رب علیکم په تاسو باندې، په تاسو باندې ستاسو رب لازم کړي. حرم په معنا د وجب سره چې هغه چې واجب کړي لازم کړي ستاسو رب په تاسو باندې هغه دا دی چې الله تشرکو به شیئا شرک بنه کوئ د الله تعالی سره د هیڅ شي، وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښېګړه کوئ. او دویم مطلب هغه دا دی چې دلته د علیکم دا اسم فعل دی، اسم فعل دی نو په معنا د الزم سره. نو بیا معنا دا شوه قل وایه پیغمبره تعالوا راشئ اتلو چې زه ولولمه ما حرم ربکم هغه چې حرام کړي دي ستاسو رب علیکم په تاسو باندې، یعنی علیکم لازم کوي په ځان باندې الله تشرکو به شیئا چې شرک بنه کوئ د الله تعالی سره د هیڅ شي، وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره ښېګړه کوئ. آیات دې کې ګوره حرامه په معنا د څه سره چې وجبه او علیکم په معنا د الزمو چې ځان باندې لازم کوي. بیا ته یو ځل معنا کوم قل وایه پیغمبره تعالوا راشئ اتلو چې زه ولولمه ما حرم ربکم هغه چې لازم کړي دي ستاسو رب علیکم په تاسو باندې، یعنې ځان باندې لازم کوي الله تشرکو به شیئا چې شرک بنه کوئ د الله تعالی سره د هیڅ شي، وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښېګړه کوئ. ولا تقتلوا اولادکم او نه به وژنئ خپل اولاد لره من املاق د وجې د یرې د لوږې نه، نحن نرزقکم منګه رزق ورکوو، منګه رزق درکوو تاسو ته و ایاهم او دیو ته. ولا تقربوا الفواحش او من نږدې کېږئ بېحیایۍ ته ما ظهر منها هغه چې ښکارئ د دې نه و ما بطن هغه چې پټئ. ولا تقتلوا النفس التي او مو وژنئ نفس هغه انسان هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره، چې قصاصا یې ووژني یا رجم وشي او یا مرتد شي یو سړی. ذلکم وصواکم به دا پوخ حکم کوي تاسو الله تعالی په دې سره لعلکم تعقلون دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال الیتیم او من نږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي مار په هغه طریقه هي احسنو چې هغه ډېره ښایسته ده، هغه ډېره ښایسته ده. په هغه طریقې ورته یوځای کېدی شي چې کومه طریقه ښایسته ده او هغه ښایسته طریقه چې کوم ده هغه دا ده چې د یتیم د مال حفاظت دی، د هغه حفاظت وکړي یا مضاربت پکې وکړي یا قرض یې ترې واخلي، نو دا کولی شي. حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسېږي هغه ځوانۍ ته. واوفوا الکیل او پوره ورکوئ پیمانه والمیزان او تول بالقسط په انصاف. لا نکلف نفسا تکلیف نه ورکوو موږ یو انسان لره الا وسعها مګر د هغې د وس او د طاقت موافقه. واذا قلتم کله چې تاسو وینا کوئ خبرې کوئ فعدلوا د انصاف خبرې کوئ، د عدل او د انصاف خبرې کوئ. ولو کان ذا قربا اگر کوي دا وینا خلاف ستاسو د رشته دارانو، ولو کان اگر کوي دا کما خبره چې دا کما وینا ده ذا قربا خلاف ستا د رشته دار. وبعهد الله اوفو او په احکاماتو د الله تعالی په لوزونو د الله تعالی باندې پوروالې وکئ. وبعهد الله او په لوزونو د الله تعالی باندې اوفو پوروالې وکئ. ذالکم وصاکم به په دې سره وصیت کولی شي تاسو ته، په دې سره وصیت کوي تاسو ته الله تعالی لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. وان هذا صراطی مستقیما او یقینا دا قرآن زما لاره ده نیغه برابره فاتبعوه نو دې پسې روان شئ. ولا تتبعوا السبل او تابعداري مه کوئ د نورو لارو فتفرق بکم ګنې تس نس بکي تاسو لره عن سبیلي د لارې د الله نه چې قرآن دی. ذالکم وصاکم به په دې کارونو سره وصیت کوي تاسو ته الله تعالی په دې سره لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه.
ثم آتینا موسی الکتاب بیا ورکمنگ موسی علیہ السلام ته کتاب تماما چې دا پورا دلیلو علی الذی پاغ احکامات باندې احسنه چې خیسته دي وتفصیلا لكل شیء او تفصیل و وضاحت دی لكل شیء د هر یو شی د دین وهدى ورحمة هدایت و رحمت دی لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دیر پارا چې دیو په ملاقات د خپل رب باندې ایمان راوړي وهذا کتاب او د عظیم الشان کتاب دی انزلناه چې را لېږلی دی مونږ دې لره مبارکون د برکت نه ډک دی فاتبعوه نو د دې تابعداري وکئ واتقوا او ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي ان تقولوا دا چې ونه وایي تاسو قیامت کې بیا ونه وایي چې انما انزل الكتاب یقینا نازل کړی شوی کتاب علی طائفتین په هغه دوو ډلو باندې من قبلنا زموږ نه مخکې په یهودیانو په نصارو او وان كنا او یقینا ومنګ عن دراستهم د هغې د لوستلو نه لغافلین خامخا ناخبره او تقولوا یادا چې ونه وایي تاسو لو انا انزل علینا الکتاب کچرتا مونږه را لېږلی شوی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخا مونږ به ډېر په هدایتو د دیونه فقد جاءکم نو یقینا راغی تاسو ته بینة واضح دلیل من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وهدن او هدایت ورحمت او رحمت فمن اظلم نو څوک دی ډېر غټ ظالم ممن دا چانا کذب بآیات الله چې دروغجنتیا کوي په آیاتونو د الله تعالی وصدف عنها او واوړي د هغې آیاتونو نه وصدف او واوړي د دغه آیاتونو نه سنجزي الذین زر دی چې موږ بدله ورکړو هغه کسانو ته یصدفونه چې اوړي عن آیاتنا زموږ د آیاتونو نه سوء العذاب د ناکاره عذاب بما کانوا یصدفون په سبب د هغې چې دیو اوړي زموږ د آیاتونو نه هل ینظرون دا خلک انتظار نه کوي الا ان تاتیهم الملائکة مگر دا چې راشي دیو ته ملائک او یاتی ربک او یا راشي عذاب د رب ستا او یاتی بعض آیات ربک او یا راشي بعضې نښې د عذاب د رب ستا یوم یاتی بعض آیات ربک په کومه ورځ باندې چې راوشي بعضې نښې د عذاب در ربستا لا ینفع نفسا ایمانوا پیدا بور نکی انسان ته د ایمان راوړل لم تکن آمنت چې نو دی چې ایمان راوړی من قبل مخکې او کسبت فی ایمانها خیرا او یې نو کړی په خپل ایمان کې څه اخلاص او څه خیره څه نیکي قل انتظروا ته ووایه پیغمبره انتظار کوئ انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي یو ان الذين فرقوا دينهم یقینا هغه کسان چې تسنسې که خپل دین لرا وکانو شیعا او شدیو ډلې ډلې لست منهم نه ته د دیونه فی شین په هېڅ شي کې انما امرهم الی الله یقینا فیصله د دې وسپارلی شوي د الله تعالی ته ثم ینبئهم بیا به خبر ورکړي دیو ته بما کانو یفعلون په هغه څه باندې چې دیو کول من جاء بالحسنات چاجرات لو کړه په نیکۍ سره فله عشر امثالها نو د ده لپاره لس چونده د هغې به لس چونده یعنې بې شمېره به ومن جاء بالسیئة او چا چې راتلو کړه په بدۍ سره په شرک سره فلا یجزا نو بدله به نشي ورکولی ده ته الا مثله مګر د هغې په شان وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم ونه کړی شي قل وایه پیغمبره اننی هدانی یقینا هدایت کړی دی ما ته توفیق را کړی دی ما ته ربي رب زما الی صراط مستقیم د لارې برابري دینا قیما چې هغه دین دی مضبوطه ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې کلک ولاړو په توحید باندې ماتونکي او د شرک وما کان من المشرکین او نو دی د مشرکانو نه قل وایه پیغمبره ان صلاتي یقینا زما منځ یعنی زما عبادت بدنی و نسکی او زما قربانی یعنی عبادت مالی و محیای او زما جون و مماتی او زما مرگ لله خاص الله تعالی لره دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی لا شریک له نشتره څوک شریک دی الله تعالی سره
وبذالک امرتو پدی باندې ما ته حکم شوی دی وانا اول المسلمین او زیما اول د غاړې خودونکو نه الله تعالی ته اول د مسلمانانو نه. قلوا یا پیغمبر غیر الله ای بغیر د الله تعالی نه ابغي ربا زولټوم بل رب وهو رب كل شيء او د الله تعالی رب د هر یو شی دی. ولا تکسب كل نفس او نه کوي ګناه هیڅ یو انسان الا علیا مگر سزا به پد باندې. ولا تزر وازره او نشي وچتولې یو چتون کې وزر اخرى بوج د بل نشي وچتولې یو چتون کې بوج د بل. ثم الى ربكم بیا رب ستاسو ته مرجعكم واپس ستاسو نه فینبئکم نو خبر بکی تاسو لرا بما کنتم فی تختلفون فاغا سکی چی تاسو پای کی اختلاف کو. وهو الذی دا اللہ تعالی آزاد دی جعلکم چی گرزولی تاسو خلائفا ورستو پاتی کی دن کی خلائف الارض ورستو پاتی کی دن کی پزمکا. ورفع بعضکم فوق بعض او چتکڑی دی زین استاسو د پاسد زینونا پا درجاتین پا درجو کی. لیبلوکم دیر پارا چی امتحانو کی پتا سباندی فیما آتاکم پاغ مال و دولت کی چی درکڑی لیتا ستا. ان ربک سریع العقاب یقینا ستارب جلد عذاب ورکون کے دے زر عذاب ورکون کے دے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او یقیناً دا اللہ تعالی بخون کے مہربان دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو منگا فمدد دنم دا اللہ چی عام مہربان دے او خاص مہربانی والا دے. الف لام میم صاد اللہ تعالی فویگی پمانا و مطلب دا دی حروف باندے. کتاب دا عظیم الشان کتاب دے انزل الیکا چی نازل شوی دے تاتا. فلا یکن فی صدرک حرج منو نو ندیشی پسینستا کی تنگستیاد دینا. لتنذر به دیر پارا چی تویر خلق لرپدی سرا. و ذکرا للمؤمنین او نصیحت دی دا مومنانو دا پارا. اتبعو تابداریو کیما انزل الیکم من ربکم دا کتاب چرالی گلے شریطا استر طرف ربستا سنا. ولا تتبعو من دونه اولیاء او تابداری مکوی ما سوا دا اللہ تعالی نا دا نور و مددگارانو. قلیلا ما تذکرون دیر لگ پتاسو کی غدی چی نصیحت اخلی. وکم من قریت او دیر دا کلوالونا اہلکنا چی حلاکڑی دی منگا غیلرا. پجاءها باسنا نراب غیغیتا زمنگ عذاب بیاتن دشپی راب غیغیتا زمنگ عذاب بیاتن دشپی. او هم قائلون یاو بدیو دا غرمی خوب کون کی. پما کان دعواهم نو نبوت شغر دیو از جاهم کل چراغی دیو تاباسونا زمنگ عذاب. الا ان قالو مگر دا چویل بدیو انا کننا ظالمین یقینا منگ ظالمان. فلنسألن اللذین نو خامخ تپوس بوکو منگا دا کسانونا ارسل الیهم چی لگل شیو اغیتا پیغمبران یعنی دا قوم چکمو. ولنسألن المرسلین او خامخ تپوس بوکو منگا دلی گلی شو پیغمبرانونا. فلنقصن علیهم نو خامخ بیان بوکو منگا پدیو باندی بعلم دخپل علم موافقا دخپل علم مطابقا. وما کننا غائبین او نیو منگا غیر حاضر نیو منگا فتیدن کی. والوزن یومئذن الحق او طول دا اعمالو فدغ رزبان دی رشتیا دے. فمن ثقلت آغا سوک چی درانشو موازینو آغا تللیشوی نیک عملو ندد. فاولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی. ومن خفت او آغا سوک چی سپکشو موازینو تللیشوی نیک عملو ندد. فاولائک الذین دا کسان دی خسرو انفسهم چی تاوان کی غرزول دی خپل زانونا. بما کانو بی آیاتنا یظلمون پس سبب داغی چیو دیو زمان پایاتونو باندی ظلم کون کی یعنی انکاری کاؤ. ولقد مکناکم او یقینا زیدر کرلے منتاسو تا فی الارض پزمکا کی. وجعلنا لکم او گرزول دی منگستاسو دا پارا فیا پدی کی معائشہ گزرانا او وقت رول. قلیلا ما تشکرون دیر لگ تاسو کی شکر واسی.
ولقد خلقناکم یقینا پیدا کړی منګه تاسو ثم صورناکم بیا هم شکلونه درکړلي تاسو له ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم بیا ویل منګه ملائکو ته چې سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام فسجدوا نو هغې سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس شیطان ونه کړه لم یکن من الساجدین نو دی د سجدې کوونکو نه قال نو ویل الله تعالی ما منعک څه شي منع کړه تا لره ای شیطانه الله تسجد د سجدې کولو نه د سجدې کول نه څه شي منع کړی قال نو ویل الله تعالی ما منعک څه شي منع کړه تا لره ای شیطانه الله تسجد د سجدې کولو نه اذا امرتک کله چې ما حکم وکړه تا قال نو ویل شیطان انا خیر منه زغوریم ددنا خلقتنی من نار تاسو پیدا کړی ما د اور نه وخلقته من طین او تا دا پیدا کړی دی د خټې نه د خاورې نه قال نو ویل الله تعالی فاهبط منا ز اوزو کوشر دینا فما یکون لک ندی پکار ستاره پاران تتکبر فیها دا چې ته تکبر وکې پدې کې ځان غټ وګڼي پدې کې فخرج نو اوزا انک من الصاغرین یبت د ذلیلانو نه قال نو ویل شیطان انظرنی مهلت را کما لرا الی یوم یبعثون هغه ورځ پورې چې دا خلک پکې پورته کولی شي هغه ورځ پورې چې دا خلک پکې پورته کولی شي د قبرونو نه دوباره قال نو ویل الله تعالی انک من المنظرین یقینا یې ته د مهلت درکړی شونه خو تا د مهلت درکړی شوی دی خو الی یوم الوقت المعلوم هغه اولنۍ شپېلې پورې قال نو ویل شیطان فبما اغویتنی په سبب د دې چې تا زه ګمراه کړم لاقعدن لهم خامخا زه به کښېنم دې خلکو ته صراطک المستقیم په لاره ستا نیغه کې په لاره برابره کې ثم لآتینهم بیا به خامخا زه راځم دیو ته من بین ایدیم د مخکې طرف د دیونه ومن خلفیم او د وروستو طرف د دیونه وعن ایمانیم او د ښی طرف د دیونه وعن شمائلیم او د ګس طرف د دیونه ولا تجد اکثرهم شاکرین او ته به نه مومې زیات د دیونه شکر ګزاره قال نو ویل الله تعالی اخرج منا اوزه له دینه مذعوما بد شوی مدحورا رټلی شوی لمن تبعک منهم خامخا چا چې تابعداري وکړه ستا د دیونه لأملأن جهنم منکم اجمعین خامخا زه به ډک کړم جهنم ستاسو د غونډو نه ویا آدم اسکن او آدم علیه السلام اوسیږه انت ته وزوجک الجنت او بیبي ستا په جنت کې فکلا من حیث شئتما نو خورئ تاسو دواړه کوم ځای نه چې خوښېږي ستاسو د دواړو ولا تقربا او منځدې کېږئ تاسو دواړه هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا من الظالمین ګنې شی به تاسو دواړه د خپلې مرتبې د کمي کوونکو نه ځان له به کمې وکئ مرتبه کې فوسوس لهما الشیطان نو وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان لیبدي لهما دې لپاره چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما وریا هغه چې پټو عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د بدنونو د دې دواړو نه وقال او ویل دې شیطان ما نهاکما ربکما نه منع کړی تاسو دواړو لره رب ستاسو د دواړو عن هذه الشجرة د دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مگر دا چې شی به تاسو دواړه ملایکه دو پرښتې به شئ دو ملایک به شئ او تکونا من الخالدین او یا دا چې شی به تاسو همیشه د پاتې کېدونکو نه په دې ځای کې وقاسمهما او قسمونه وکړه د شیطان دې دواړو ته چې انی لکما لمن الناصحین چې یقینا زه یم ستاسو د دواړو دپاره خامخا د خیر خواهانو نه ستاسو ډېر خیر خوا یم فدلاهما بغرور نو راکوزې کړه دې دواړو لره په دوکې سره فلما ذاقا الشجرة هر کله چې وڅکله دې دواړو دې ونې لره بدت لهما سواتهما نو ښکاره شو دې دواړو ته بدنونه د دې دواړو وطفقا او شروع شو دا دواړه یخصفان علیهما چې لګولې په خپلو ځانونو باندې من ورق الجنت پاڼې د جنت وناداهما ربهما आवाज وکړه دې دواړو ته رب دې دواړو الم انهکما
آیا ما نوی منا کړی تاسو دواړه عن تلکما الشجرة د دغه ونې نه واقل لکما آیا ما نو ویلي تاسو ته ان الشیطان لکما عدو مبین چې یقینا شیطان ستاسو دواړو دپاره دشمن دی ښکاره. قالا نو دی دواړو ویل ربنا ای زمونږ ربا ظلمنا انفسنا موږ ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې وان لم تغفر لنا ای الله که ته بخښنه ونه کړې موږ ته وترحمنا او رحم ونه کړې په موږ باندې لنکونن من الخاسرین نو شو به موږ د تاوانیانو نه. قال نو ویل الله تعالی اهبطوا کوشئ بعضکم لبعض عدو ځینې به ستاسو د ځینو دپاره دشمنان ولکم فی الارض استاسو دپاره په ځمکه کې مستقر ژوند تېرول به ومتاع الی حین او څه کوئ تر یو وخته پورې. قال ویل الله تعالی فیها تحیونا په دې ځمکه کې به تاسو ژوند تېروئ وفیها تموتون او په دې ځمکه کې به تاسو مرئ ومنها تخرجون او د دې ځمکې نه بیا را پورته کولی شئ. یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا موږ را لېږلی دی او پیدا کړی یم دی ستاسو لپاره لباسا جامې کپړې یواري سوآتکم چې پټی بدنونه ستاسو وریشن او د پاره د ښایستهوالي دې کې ښایستهوالی هم دی په دې کپړو کې او د بدن هم پې پټ شي ولباس التقوا او جامه د پرهیزګارۍ ذلک خیرون دا ډېره غوره ده. لباس د تقوا دا ډېر غوره دی یعنی چې تا کې تقوا لباس مقصد دا چې تقوا یې په تا کې پرهیزګاري په تا کې زړه ته یې د تقوا لباس ورچولی دی. ذلک من آیات الله دا د آیاتونو د الله تعالی نه دي لعلهم یذکرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي. یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام لا یفتننکم الشیطانو فتنه کې دیوانه چې ګن کې دیوانه چې تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې ایستلی ستاسو مور او پلار من الجنت د جنت نه ینزع عنهما لباسهما چې ایستلی و د دې دواړو نه جامې د دې دواړو نوراني لباس لیوریهما دې لپاره چې وښیي دې دواړو ته سواتهما شرمګاهونه د دواړو بدنونه د دې دواړو انه یراکم یقینا دا شیطان ینی تاسو لره هوا دا شیطان پخپله وقبیلو او د ډله او د لښکر من حیث لا ترونهم د هغه ځای نه چې تاسو نینئ هغې لره. انا جعلنا الشیاطین یقینا ګرځولي موږ شیطانان اولیاء للذین دوستان دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. واذا فعلوا فاحشة او کله چې دي وکړي یو د بې حیایۍ کار قالوا نویدی وجدنا علیها آباءنا مندل منگا پدی باندې خپل مشران والله امرنا بها او الله تعالی حکم کړی د مونږ ته پدی باندې. قل وای پیغمبر ان الله لا یأمر بالفحشاء یقینا الله تعالی حکم نه کوي په بې حیایۍ سره. اتقولون علی الله آیا تاسو وایئ په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهیږئ. قل وای پیغمبر امر ربی بالقسط حکم کړی دی زما رب په انصاف سره واقیموا وجوهکم او د دې حکم یې کړی دی چې برابر کې خپل مخونه خپل ځانونه عند کل مسجد په خوا د هر جومات کې ودعوه او راوبلی دی الله تعالی لره مخلصین له الدین خالص کوونکي شی د الله تعالی دپاره د بلنې یعنې د الله سره بل څوک په بلنه کې مه شریک کوه. کما بدأکم لکه څنګه چې پیدا کړي تاسو تعودون دوباره بیا تاسو واپس شئ. فریقا هدا یو ډله ده چې الله تعالی ورته هدایت کړی دی و فریقا حق علیهم الضلاله او بله ډله چې ثابت شوی دی په هغې باندې حکم د ګمراهۍ. انهم اتخذوا الشیاطین یقینا دیو نیول دي شیطانان اولیاء من دون الله دوستان بغیر د الله تعالی نه ويحسبون انهم مهتدون او دیو ګمان کوي چې یقینا دیو په سمه لار باندې روان دي. یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام خذوا زینتکم ونیسئ خپل ډول ډال خپل زینت او خپل ښایستهوالی عند کل مسجد په خوا د هر جومات کې وکلوا خورئ واشربوا او څکئ ولا تسرفوا او زیاتې مه کوئ. انه لا يحب المسرفین
یقینا د الله تعالی مینا محبت نکړي د زیاتی کوونکو سره. قل وای پیغمبره من حرم زینت الله التي چا حرام کړی دی زینت او ښایستوالی د الله تعالی هغه اخرج لعبادی چې راویستلی دی د خپلو بندګانو دپاره پیدا کړی دی د خپلو بندګانو دپاره والطیبات من الرزق او مزیدار د خوراک نه. قل وای پیغمبره هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا د هغه کسانو دپاره دی چې ایمان یې راوړلی په ژوند دنیاوي کې او د کافرانو دپاره هم دی او خالصة یوم القیامه یوازې به په ورځ د قیامت د مؤمنانو دپاره. کذالک دغه شان نفصل الآیات تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه لقوم یعلمون دا قوم دپاره چې پوه شي. قل وای پیغمبر انما حرم ربی الفواحش یقینا حرام کړي زما رب حیایانې ما ظهر منها هغه چې ښکاری د دې نه و ما بطن هغه چې پټي والاسم او ګناه والبغي او زیاتې بغیر الحق برناقه یعنی چې دا نری پکار نامناسب دی. وان تشرکو بالله او دا چې تاسو شرک کوئ د الله تعالی سره ما لم ينزل به سلطانا هغه چې نه دی رالیږلی په هغې باندې څه دلیل. وان تقولوا علی الله او دا چې وایي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهېږئ. ولکل امت اجل او د هر یو امت دپاره یو نیټه ده. فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د مرګ د دیو لا یستاخرون ساعتا نو وروستو به نشي دیو د دې نه یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې شي یو ساعت. یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام اما یاتینکم که چېرته راشي تاسو ته رسلون پیغمبران منکم ستاسو نه یقصون علیکم بیانی په تاسو باندې آیاتی آیاتونه زما فمن اتقا نو چا چې تقوا اختیار کړله څوک چې ویرېدو د الله تعالی د خلاف نه و اصلح خپل عمل برابر که فلا خوف علیهم نه به یې هېڅ یره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي. والذین کذبوا بآیاتنا هغه کسان چې دروغجنتیا یې کړله زموږ په آیاتونو باندې واستکبروا عنها او ځان غټ ګڼي د هغې نه اولئک دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون دیو به په دې اور کې همیشه. فمن اظلم نو څوک دی ډېر غټ ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا هغه چا نه چې جوړ کړي دي په الله تعالی باندې دروغ او کذب بآیاته یا دروغجنتیا کوي په آیاتونو د الله تعالی. اولئک دغه کسان ینالهم نصیبهم رسیږي به دیو ته حصه د دیو من الکتاب د کتاب نه حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې کله راشي دیو ته زمونږ استازي زمونږ لیږلی شوي یعنې ملایک یتوفونهم روح به اخلي د دیونه قالو نو وایي به ورته دیو این ما کنتم تدعون من دون الله څه شو هغه چې تاسو را مدد کول ما سوا د الله تعالی نه بغیر د الله نه چې بل څوک را مدد کوله څه شو. قالو نو وایي به دیو ضلوا عنا ورک شو زموږ نه وشهدوا علی انفسهم او ګواهي به وکړي په خپلو ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې یقینا و دیو کافران. قال ادخلوا فی امم او به وایي الله تعالی دنده شئ په هغه ډلو کې په هغه ټولګو کې قد خلت من قبلکم چې تیر شوي دي ستاسو نه مخکې من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه فی النار په اور کې کلما دخلت امة هر کله چې داخل شي جهنم ته امة یو ډله د جهنمیانو لعنت اختا نو لعنت به وایي په خپلو ملګرو باندې حتی اذا ادارکو فیها تر دې چې دیو راغونډ شي په دې کې جمیعا په غونډه. قالت اخراهم نو به وایي هغه وروستنۍ ډله د دیو نه کشران لاولاهم په باره د ډومبنۍ ډله کې په باره د اولنۍ ډله کې یعنې مشران ربنا ای زمونږ ربا هؤلاء اضلونا دا هغه خلک دی چې موږ یې ګمراه کړي فاتهم عذابا ورکه دیو ته عذاب ضعفا من النار دو چند اور نه. قال نو به الله تعالی لکل ضعف د هر یو دپاره دو چند عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهېږئ. وقالت اولاهم او به وایي اولنۍ ډله یعنې مشران لاخراهم هغه وروستنۍ ډلې په باره کې چا کشران دي فما کان لکم علینا من فضل نو ستاسو په موږ باندې څه غوروالی
فذوقوا العذاب وسقي عذاب بما كنتم تكسبون فسبب داغي چې تاسو کول. ان الذين كذبوا بآياتنا یقینا کسان چې دروغجنتیا کوي زموږ په آیاتونو باندې واستكبروا عنها او ځان غټ ګڼي د هغې نه لا تفتح لهم ابواب السماء کولاو بنشي پرا بننستلی شي د دوی دپاره دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنة او داخل بنشي جنت ته حتی یلج الجمل تر دې چې ننوځي اوښه فی سم الخیاط په سوري د ستنه کې تر دې چې ننوځي اوښه فی سم الخیاط په سوري د ستنه کې د ستن په سوري کې چې اوښ نشي ورتللی نو دغه شان دا د جهنم نه دا نشي راوتی جنت ته نشي ورتللی جنت ته دې هم نشي ورتلی. وكذلك نجزي المجرمين او دغه شان بدل ورکوم مجرمانو ته لهم من جهنم میعاد دیو د پاره په جهنم کې بشتري ومن فوقهم غواش او د پاسه دیونه به چتونه وي د اوره یا بړستنې به د اوره. وكذلك نجزي الظالمين او دغه شان بدل ورکوم ظالمانو ته. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او نیک عملونه کوي لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو منګا یو انسان لرا مگر داغي د وس مطابق. اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دیو با په جنت کې همیشئ. ونزعنا ما في صدورهم او لری بکو منګا هغه څه چې دیو په سینو کې دي من غلین د خفګان تجري من تحتهم الانهار روان بیلان دي داغین نهرونه. وقالوا الحمد لله الذي او وای بدیو چې حمدونه دی الله تعالی هغه ذات لرا صفاتونه د خدای توب الله تعالی لري دی هغه ذات لا هدانا لهذا چې مونږ ته هدایت کړی دی توفیق را کړل مونږ له دی او مونږ ته را نصیب کړی دی دا مقام. وما كنا لنهتدي او نو مونږه چې را رسیدلې وی لولا ان هدانا الله کچرته توفیق نه راکړې مونږ ته الله تعالی هدایت نه وکړې مونږ ته الله تعالی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلی رسولان در رب زمانګه فرشتیا. ونودو او आवाज به وشي دیو ته تلکم الجنه چې دغه جنت دی اورستموا په میراث کې درکولې شي تاسو ته بما کنتم تعملون پس داغه چې تاسو کوم عملونه کول دنیا کې. ونادا اصحاب الجنه اصحاب النار आवाज به وکي جنتیان اصحاب النار جهنميان تا اور والو تا ان قد وجدنا چې یقینا بیا مونږ د منګه ما وعدنا ربنا هغه چې وعده کړو زمونږ سره رب زمونږه حقا پرشتیا. فهل وجدتم ایتا سبیا مونږ ما وعد ربکم حقا هغه چې وعده کړو تاسو سره رب تاسو پرشتیا. قالوا وای بدیو نعم او فاذن مؤذن اعلان بو کې اعلان کوونکې بینهم په مابین دریو کې اللعنت الله چې خیری د الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې. الذين كسان يصدون عن سبيل الله چې بندي خلق د لارې د الله تعالی نه ويبغونها عوجا او لټي اغه لره کوګواله وهم بالآخرة کافرون او دیو په آخرت باندې کفر کوي. وبينهما حجاب او په میانځ دې دوانو کې پردې وي. وعلى الاعراف رجال او په اعراف باندې پاغه درمیانه زی چې د جنت او د جهنم په منځ کې یو زیری نو په اعراف باندې رجالون څه سړي به یعرفون کلم بسیمهم پیجنې به ټوله پاغه نخو د هغې باندې. ونادو او आवाज به وکړي دیو اصحاب الجنت جنت والو ته ان سلام علیکم چې سلامتیا دی په تاسو باندې ای جنتیانو سلامتیا دی په تاسو باندې السلام علیکم بوتوي. لم يدخلوها دیو بلانی داخل شوی دی جنت تا وهم یطمعون او دیو بتمساتی. و اذا صرفت ابصارهم او کله چې واړولې شي نظرونه د دیو تلقا اصحاب النار په طرف د جهنميانو باندې جهنم طرف ته کړل دیو نظر واوړي. قالوا نوای بدیو ربنا ایزم ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زو منګه د قوم ظالمانو سره. ونادى اصحاب الاعراف او आवाज بو کی اعراف والا رجالن سړو ته يعرفونهم چې پی جنب دیو لرا بسیما پاغن خود دیو باندې پی جنب اغي لرا پاغن خود دیو باندې. اکم نخ داغي چې دی پاغي باندې به پی جنی
چې دا پلان کې دی، دا پلان کې دی، دا پلان کې دی. اعراف ولا با هغه پیژني. نو قالو وای بدیو ما اغنا عنکم، دا اعراف ولا ورته وای ما اغنا عنکم جمعکم، پیدا در نکله تاسو دا جمع کولو د مالونو ستاسو، ما کنتم تستکبرون، او هغه چې تاسو ځان غټ ګڼو په هغې باندې نو څه پیدا در نکړه. اهؤلاء الذین، آیا دا دی هغه کسان، بل طرف ته مؤمنان، آیا دا دی هغه کسان اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړل لا ینالهم الله چې وبه نه رسوي دیو ته الله تعالی برحمت سرحمت ادخلوا الجنة، نو په دغه ټیم کې به وویل شي دیو ته چې داخل شي جنت ته، لا خوف علیکم، نه به یره په تاسو باندې، ولا انتم تحزنون، او نه به تاسو غمجن شئ. نو اعراف ولا به ورشي جنت ته. ونادى اصحاب النار، اواز بو کی اور والا اصحاب الجنت جنت والا ته، ان افیضوا علینا، دا چراتوی گئی پا منگ باندی من المائی دوبونا، او مما رزقکم اللہ، دا غنا چی رزق در کرلے تاسو تا اللہ تعالی. قالوا نوائی بدیو ان اللہ حرمهما، یقینا اللہ تعالی حرام کرلی دی لر علی الكافرین، فکافرانو باندی، الذین اتخذوا دینهم، آکسان چیغی گنلے اخبل دین لرا لہوان لوبی، ولهوان ټوقي ولعبا او بی پیدی و عبس، وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکا کړیو دیولره ژوند دنیاوی. فالیوم ننساهم، نن ورځې موږ فریدو دیولره په عذاب کې، کما نسوا لقاء یومهم هذا، لکه څنګه چې دیو هیر کړو ملاقات د ورځې د دی، ملاقات د ورځې د دی هاذا چې دا د دې ورځې ملاقات هیر کړو. وما كانوا بآياتنا يجحدون، هغه چې ودیو زمونږ په آیاتونو باندې انکار کوونکي. ولقد جئناهم، او یقینا راوړیو موږ دیو ته بکتابین کتاب، فصلناه علی علم، چې واضح بیان کړی دی موږ هغې لره په خپل علم. هدى ورحمة لقوم یؤمنون، هدایت او رحمت دی دپاره د قوم چې ایمان راوړي. هل ینظرون، دا خلک انتظار نه کوي، الا تاویلو، مگر د انجام د دې کار. یوم یاتی تاویلو، په هغه ورځ باندې چې رابشي انجام د دې. یقول الذین نسوا، وبوایي هغه کسان چې هغې هېر کړی دی د ملاقات د دې قیامت د ورځې. من قبل مخکې، قد جاءت رسل ربنا، یقینا راغلي رسولان د رب زمونږه بالحق فرشتیا. فهل لنا من شفعاء، ایشتره زمونږ د پاره سپارشیان، په یشفعوا لنا، چې سپارش وکړي زمونږ د پاره. او نردو، او یا موږ واپس شو دنیا ته، فنعمل، نو موږ به عمل وکړو غیر الذي، علاوه د هغه عمل نه، کنا نعمل چې موږ کوم عمل کوو. الله وی قد خسروا انفسهم، یقینا دیو تاوان کې چول خپل ځانونه. وضل عنهم، او رک بشر دیونه ما كانوا یفترون، هغه چې دیو د ځانه دروغ جوړول. ان ربکم الله الذی، یقینا رب ستاسو الله تعالی هغه ذات دی، خلق السماوات والارض، چې پیدا کړي دي اسمان او ځمکې، فی ستة ایام، په مقدار د شپږو ورځو کې. ثم استوى علی العرش، او بیا د الله تعالی برابر دی په عرش باندې. یغشی اللیل، پټی الله تعالی شپې لره، النهار، په ورځ باندې. یطلبه حسیسا، طلب کوي دی لره په جلتۍ سره. والشمس والنور والقمر، وسپوږمۍ، والنجوم والستوري، مسخرات بامري، تابع شوي دي په حکم د الله تعالی. الا خبردار، له الخلق، دی الله تعالی لره اختیار د پیدایش دی، والامر، اختیار د فیصلې دی. تبارک الله، برکت اچون کې الله تعالی دی، رب العالمین، چې رب د مخلوقات دی. ادعو ربکم، را مدد کوي خپل رب لرا، تضرعا، په عاجزۍ سره، وخفیة، او په پټه باندې. انه لا يحب المعتدین، یقینا د الله تعالی مینا محبت نه کوي د زیاتی کوونکو سره. ولا تفسدوا فی الارض، او فساد ورانې مکوئ په ځمکه، بعد اصلاحها، ورستو د اصلاح د دینه. ودعوه، او را بلی دی الله تعالی لرا، خوفا فیرا، وطمعا، او په تمې سره. ان رحمت الله قریب من المحسنین، یقینا رحمت د الله تعالی نزدې دی نیکانو ته. وهو الذي، د الله تعالی غذات دی، یرسل الرياح، چې رالیږي هواګانې، بشرا، زیری، بین یدی رحمتي، مخکې د خپل مهربانۍ نه. حتی اذا قلت سحابا، تر دې چې کله اوچتې کی دا
حتی تردی اذا اقلت کله چې اوچت کی دا بادونه سحابا وریځ لرا ثقالا درنا سوقناهونو چلو منګه دی لرا لبلد میتین آکلی وچتا فانزلنا به المانو نازلو منګه پدې سره وبا فاخرجنا به راوباسو منګه پدې سره من کل ثمرات د هر قسم میوونه كذلك نخرج الموتى دغشان راوباسو من مړو لرا لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ البلد الطیب او هغه کلی پاک هغه ځمکه پاکه یخرج نباتو راوزی گیاگانی داغی بیزن ربی پا حکم درب خپل پا حکم درب داغا والذی او اغزمکا خبوسا چاغ بیکار دا لا یخرجو الا نکدا نراو باسی الا نکدا مگر از غدار بوٹی لرا کذالک نصرف الآیات داشان واضح بیانو من آیاتنا لقوم یشکرون دا قوم دا پارا چی شکر باسی لقد ارسلنا یقینا لګلو منګه نوح علیه الصلاۃ والسلام الى قومي قوم داغتا فقال وغویل یا قوم اعبدوا الله ازما قوم عبادت وکید یو الله ما لكم من اله غیره نشته استاسو د پارا څوک حقدار د بندګۍ غیر د الله نه نشته استاسو د پارا څوک حاجت روا غیر د الله نه انی اخاف یقینا زیریگم علیکم فتاسو باندې عذاب یوم عظیم دا عذاب دورز لوینا قال الملأ من قومه نویل مالدارانو د قوم ددنا انا لنراکا یقینا منگینو تالرا فی ظلال مبین پا گمراہی اخکارا کی قال نویل نوح علیہ السلام یا قوم ازما قوما لیس بی ضلالت نشترے بما باندی چه گمراہی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زاستاز ما د طرفا درب د مخلوقاتنا وبلغکم رسومتا ستا رسالات ربی فیغامات و احکام درب زما وانصح لکم او زخیر لٹو مستاسو واعلمو زفویگما من اللہ لطرف دا اللہنا ما لا تعلمون پاغس باندی چی تاسو پی نپوی گئی او عجبتم اے تعجب کوئی تاسو ان جاءکم ذکرن دا چی راغی تاسو تا نصیحت من ربکم دا طرفا درفستاسونا علی رجل منکم پیو سڑی باندی استاسو دا جنسنا لینذرکم چی ویری تاسو لرا ولی تتقو دیر پارا چی ویری گئی تاسو دا اللانا ولعلکم ترحمون او دیر پارا چی بتاسو باندی رحموشی فکذبوهن دیو دروجنتیاو کلا دی نوح علیہ السلام فانجیناهن اخلاص کو منگا دلرا والذین او آکسان لرا معاہو چرد سرو فی الفلکی پکشتی کی و اغرقنا اللذین او غرق لمنگا آکسان کذبو بی آیاتنا چی دروجنتیائی کولا زمن پایاتونو باندی انهم كانوا قوما عمين يقينا وديو يقوم لاند وإلى عاد أخاهم هودا او عاديانو تاليقلو منغا خير خواد ديو هود عليه الصلاة والسلام قال وغويل يا قوم اعبدوا الله ازما قوما بندگيو كيدي والله ما لكم من إله غيرو نشتر استاسر پارا سوک حقدار د بندگی بغیر د اللہنا افلا تتقون تاسو ولن یریږئ د الله تعالی نه ولې ځان نه بچ کوئ د خلاف د الله نه د شرک نه قال الملأ الذین نویل مشرانو مالدارانو کسانو کفروا من قومی چې کفر یې کړی د قوم د دنا انا لنراکا یقینا منګینو تعالی فی صفاحت په بیوقفتیا کې وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ او یقینا من خامخا گمان کو پتا باندې د دروغ جنو قال نویر هود علیہ السلام یا قوم زما قوم لیس بی صفات نشترے پما باندې بیوقفتیا ولکنی رسول من رب العالمین لیکن ز پیغمبر یما د طرفا د رب د مخلوقاتنا وبلغكم رسومتا ستا رسالات ربی فی غامات دخفل رب وانا لکم ناصح امین او زستا سر پارا خیر خوا امانت دار یما
او عجبتم آیا تعجب کوي تاسو ان جاءکم دا چراغ تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرف درب ستاسو نه علی رجل منکم فیو سړي باندې ستاسو نه لینذرکم دیر پارا چې ویری تاسو لرا وذکروا او یاد کوي اذ جعلکم خلفاء کله چې وګرځولې تاسو رستو پاتې کیدونکي من بعد قوم نوح رستو د قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم او زیات کلی تاسو لرا فی الخلق په پیدایش کی بسطتن ففراخی سرا او په طاقت کی فذکروا آلاء الله یاد کئی نعمتون دا اللہ تعالی لعلکم تفلحون دیر پارا چی کامیاب شئی قالو نویدلیو اجیتنا ایت راغلی مونگتا لنعبد اللہ چی عبادت وکودیو اللہ تعالی وحده یک یوازی و نظر او پریدو منگا ما کان یعبد آباؤنا آغا چی بندگی بے کولا زمون مشرانو فاتنا بما تعیدنا نو تراوڑا مونگتا اغا عذاب چی تیرے مونگا داغینا تو منگا دا کم عذاب نیریک دا کم عذاب وادا کی زمون سر مونگ تیرین وغرا تراوڑا ان کنت من الصادقین کئی تدرشتننا قال ویل هود علیہ السلام قد وقع علیکم یقنا واقع شوی دی پتا سباندی من ربکم دا طرف درفستاسونا رجسن گندگی یعنی عذاب و غضب او غضب اتجادلوننی آیتاسو جگڑا کوئی زما سرا فی اسمائن پباردا غنمونو کی سمیتمو آچی تاسو نمون ورکل لیغی لرا انتم تاسو واباؤکم استاسو مشرانو اسی تشنم دے نور غیلا خونه دے اسی تا آلی هوائی حاجت روا ورطوائی خودی ورطوائی خواه خودینا اسی تشنمون دی انتم تاسو واباؤکم استاسو مشرانو ما نزل اللہ بیا آغا چی ندر علی گلی اللہ تعالی فاغی باندی من سلطان انس دلیل فانتظروا انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین یقناً سرستاسونا دا انتظار کون کنیما فانجیناو نخلاص کمنگت لرا والذین معہو آکسان چرد سرو برحمت مننا فخفل مہربانی سرا وقطعنا افریق لمنگا دابر الذین جرل دا آکسانو کذبو بی آیاتنا چه درو جنتیا کئی زمان فایاتنو باندی وما کانو مؤمنین او نو دیو مومنان ایمان راولن کی ویلا ثمود آخاون صالحا و سمودیانو تلیگل ومنگا خیر خوادری و صالح علیہ السلام قالنو صالح علیہ السلام ویلو یا قوم عبد اللہ اے زما قوما بندگیو کئی دیو اللہ تعالی ما لکم نشتر استاسو دا پارا من الہن حقدار دا بندگی غیرو بغیر دا اللہ نا قد جاءتکم یقناً راغلی تاستا بینتن واضح دلیل من ربکم دا طرف درب ستاسونا هذه ناقت اللہ دا اخد اللہ تعالی لکم ستاسو دفار آیتا نخا فذروها نپرید ویدی لرا تاکل فی ارض اللہ چه خوراکو کی پزمک دا اللہ تعالی کی ولا تمسوها او مرس ویدی تابسوئن تکلیف فیاخذکم عذاب علیم گنی و بنسی تاسو لرا عذاب دردناک وذکرو او یاد کئی اس جعلکم کلی شکر زولی وی تاسو خلفاء او رستو پاتکیدون کی من بعد عادن رستو دادیانونا وبواکم او زید درکڑیو تاسو لرا فی الارضی پزمک کی تتخذونا چی جوڑوی تاسو من سہولیا دا هموار ازمکو دا غینا قصورا بنگلی وتنحتون الجبال او کنی تاسو غرون لرا توگی تاسو غرون لرا بیوتن کورنا فذکرون یاد کی آلاء اللہ نعمتون دا اللہ تعالی ولا تعصوا او مکی گئی فی الارض پزمکا کی مفسدین فساد کون کی ورانے کون کی قال الملأ الذين نویل مالدارانو آکسانو استکبروا من قومی چی تکبری کلاو دا قوم ددنا للذین آکسانو تا استضعیفو چی کمزوری گنل شیو لمن آمن منهم آغا چاہتا چی ایمان راوڑیو دا دیونا اتعلمونا آیا تاسو پوئی گئی ان صالحا چی یقنا صالح علیہ السلام مرسل من ربه لیگل شوی دے دا طرف آدرف پلنا قالوا نویلغی انا بما ارسل به
یقینا مونږه په څه باندې چې دا لېږلی شوی دی په هغې باندې مؤمنون ایمان راوړونکي یو. قال الذین استکبروا نو ویل کسانو چې تکبر یې کړی انا بالذي یقینا مونږه په هغه څه باندې آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دی بي په هغې باندې کافرون کفر کوو. فعقروا الناقة نو دیو زخمی کړه اوښې لره وعتوا عن امر ربهم او نافرماني وکړه د حکم د خپل ربنا. وقالو دی ویل یا صالح ائتنا اے صالح علیہ السلام راوړه مونږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې ته مونږ یېرې د هغې نه ان كنت من المرسلین که یې ته د پیغمبرانو نه. فاخذتهم الرجفة ونیول دیو لره زلزلې فاصبحوا في دارهم نو وګرځېدل دیو په خپلو کورونو کې جاثمین پړمخ افراته. فتولى عنهم نو واوړې د صالح علیه السلام د دیونه وقال ویل یا قومي زما قومه لقد ابلغتكم یقینا ما ورساو تاسو ته رسالت ربي پیغام د خپل رب ونصحت لكم او ما خیر خواهی لټول دستاسو ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینه نه کوئ د خیر خواهانو سره. ولوطا او یاد کلوط علیه السلام اذ قال لقومي کله چې وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشة آیا تاسو راتله کوئ بېحیایۍ ته ما سبقکم بها هغه چې نه دی مخکې شوی ستاسو نه دې کار ته من احد یو کس من العالمین د مخلوقاتو نه. کار داره چې انکم لتأتون الرجال یقینا تاسو خامخا راتله کوئ سړو ته شهوتا په شهوت سره من دون النساء ما سوا د زنانو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم یې زیاتې کوونکي. وما كان جواب قومي نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر ویلي اخرجوهم اباسئ دیو لرا من قريتكم د خپل کلینا انهم اناس یقینا داس خلق دی یتطهرون چې ځان پاک پاک کوي. فانجیناه نو خلاص کو منګه د لرا و اهله د اهل لرا الا امرأته مگر خزد د كانت من الغابرین وذفات شونا فعذاب کی. وامطرنا علیهم مطورا او راو منګه په دیو باندې مطورن راولا باران وک منګه په دیو باندې مطورن باران د کانو. وامطرنا او باران وکال منګه علیهم په دیو باندې مطورن باران د کانو. فانظر اگورا پیغمبرا کیف کان عاقبت المجرمین سرنگیو انجام د مجرمانو. و الى مدین اخاهم شعیبا او مدین تلی گلیو منگا خیر خواد دیو شعیب علیہ السلام. قال شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ زما قوم بندگیو کی دیو اللہ ما لکم من الہ غیر نشتر استاسو دا پار حقدار دا بندگی بغیر دا اللہ نا قد جاءتكم یقینا راغلی تاسو بینة واضح دلیل من ربکم د طرف در ابستاسونا. فاوفوا الکیل پورا ورکوی پیمانا والمیزان او طول ولا تبخسوا الناس مکموی د خلقنا اشیاءهم چیزونه د دیو ولا تفسدوا فی الارض او فساد ورانه مکوی پزمکه کی بعد اصلاحها ورستو داغی د اصلاح او داغی د روغیدلونا. ذالکم خیر لکم دا ډیر غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو مؤمنان. ولا تقعدوا بكل صراط او مه کښېنئ تاسو په هره لاره باندې توعدون چې خلک یروئ وتصدون عن سبیل الله او بندوئ تاسو خلکو لره د لارې د الله نه. من هغه څوک آمن بي چې ایمان راوړئ په الله باندې وتبغونها عوجا او لټوئ تاسو د دین لره کوږوالی. وذکروا یاد کئ اذ کنتم قلیلا کله چې تاسو لږ وئ فکثرکم الله تعالی زیات کړئ تاسو. وانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المفسدین څرنګه شو انجام د فساد کوونکو. وان کان طائفة منکم او یقینا دا یو ډله ستاسو نه وان کان او یقینا دا طائفة منکم یو ډله ستاسو نه آمنو چې ایمان راوړی دی بالذي په هغه څه باندې ارسلت به چې زه لېږلی شوی ما په هغې باندې وطائفة او بله ډله ده لم یؤمنو چې ایمان یې لا نه دی راوړی. فاصبروا نو تاسو صبر کوئ
حتی یحکم الله تر دې چې فیصله وکړي الله تعالی بیننا زمونږ په منځ کې وهو خیر الحاکمین او د الله تعالی غوره د فیصلې کوونکو نه دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.